د آیت دغه حصې مفهوم دا دی. الله جل شانه مؤمنانو ته فرمایي اے مؤمنانو تاسو توبه کړئ د الله تعالی په وړاندې او توبه رښتونې وباسئ. عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې د توبه النصوح مطلب دا دی چې داسې توبه انسان وباسي، مؤمن مسلمان داسې توبه وباسي چې د هغې نه پس بیا ګناه نه کوي. انسان الله جل شانه چې پیدا کړی دی مقصد او غرض یې دا دی چې د الله جل شانه عبادت وکړي، خو بعضې حالات داسې جوړ شي انسان د نفس او د شیطان په جال کې راشي او دنه داسې څه کارونه وشي چې هغه د شریعت خلاف وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د هغې د سنتو نافرمانی وي پکې، نو دا انسان دته بیا پکار دی چې توبه وباسي. الله جل شانه ډېرو ځایونو کې مونږ مسلمانانو ته حکم فرمایي چې مسلمانانو تاسو توبه وباسئ. یو انسان که دا سوچ وکړي چې زه توبه ځکه نه وباسم چې توبه خو دې ته ویل کېږي چې انسان د یو ګناه نه توبه وباسي نو بیا به هغه ګناه نه کوي، نو دې په زړه کې یېرېږي چې زه توبه ځکه نه وباسم چې هسې نه مانه بیا دا ګناه وشي. خو دا هم د شیطان یو چالي یو دوکه وي چې دې مسلمان ته یې ورکوي. توبه چې انسان وباسي نو توکل به وکړي په الله جل شانه باندې، ځکه د نیکۍ توفیق او د ګناه نه د بچ کېدو توفیق هم انسان ته د الله جل شانه ورکوي. لا حول ولا قوة الا بالله. دا بزرگان چې خلکو ته ذکر ورکوي چې تاسو لا حول ولا قوة الا بالله وایي، دې ویلو سره به تاسو د ګناهونو نه الله جل شانه بچ کوي، ستاسو په زړه کې به د نیکۍ محبت پیدا شي. او د دې مطلب دا دی چې لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة الا بالتوفيق الله. چې د ګناه نه بچ کېدل چې دی دا د الله جل شانه په مدد باندې کېږي، او د نیکو کارونو کول دا هم د الله جل شانه په فضل او احسان باندې کېږي. نو انسان دې توبه وباسي او دا دې ووایي چې زه د دې کارونو نه توبه وباسم او الله جل شانه دې ما ته توفیق راکړي چې آینده د دغسې کارونو نه بیا ځان وساتم. ځکه توبه ویستل چې دي دا ډېر ضروري دي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث مبارک دی چې هغې فرمایي چې توبه کوونکې د ګناه نه داسې پاک شي لکه ده چې د سره ګناه کړي نه. نو په توبه کې تاخیر نه وي پکار. یو انسان دې دا نه وایي چې ورېږه وروسته به توبه وباسم او فلاني وخت کې به توبه وباسم یا به په رمضان کې به توبه وباسم. وختونه دې ځان ته نه مقرروي. حضور مبارک فرمایي چې الله جل شانه تر ټولو نه محبوب څیز دا دی چې یو سړی توبه وباسي او الله جل شانه د ده دا توبه قبلوي. ځکه انسان سره مسلمان سره بله لار نشته. که دی ډېر هم د ګناهونو په لاره باندې لاړ شي، ډېر هم په ګناهونو کې ځان ښخ کړي، ډېر هم د غفلت زندګي تېره کړي، خو آخر هم ده ته واپسي ده. دی به د دې ګناهونو نه توبه وباسي، د دې غفلت نه به دی ځان ساتي. ځکه که دی توبه ونه باسي ده ته بیا هم مرګ به راځي، او مرګ یو داسې څیز دی چې د هغې نه هېڅوک نشي بچ کېدی. نو انسان ته پکار دا دی چې دې توبه وباسي او توکل وکړي په الله جل شانه باندې چې زه د دې کار نه توبه وباسم او الله دې ما ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او د دغه ګناهونو نه دې الله پاک ما وساتي. د بني اسرائیل یو نوجوان هغه ډېر زیات ګناهګار او دومره ګناهګار چې خلکو دا نوجوان د کلي نه بهر کو
چې ته دې کلي نه بهر شه، هسې نه ستا په وجه موږ باندې عذاب را نشي. نو دغه نوجوان چې کله د کلي نه بهر او دی یو ځنګل طرف ته لاړو، ده سره بیا خوراک څښاک ورسره ختم شو او بیماري هم پرې راغله. نو دی ډېر داسې کمزور هم شو او د مرګ حالت شو. نو دغه وخت کې د آواز وکړو، د الله د آواز وکړو چې یا الله زه خو د خلکو د کلي نه را بهر کړم، تعلق هم را سره ختم کړو، د خوراک څښاک هم را سره څه نشته، او تر دې پورې چې زما خپل بدن هم زما ملګرتیا پرېږدو. زه په داسې حالت کې شوم چې زه ځان ته د خوراک بندوبست هم نشم کولی او د مرګ په حالت کې یم. خو الله جل شانه ته فریاد کولو چې اے الله زما ستا نه علاوه بل رب نشته، ته مې خالق هم تا پیدا کړی یم او تا نه توبه وباسم، تا ته توبه وباسم، ته زما دا توبه قبوله کړي او بل مې هېڅوک نشته. او دومره په رښتونې باندې توبه وویسته چې کله دی وفات شو نو موسی علیه السلام ته الله جل شانه فرمایي چې فلاني ځای کې زما یو محبوب بنده پروت دی، لاړ شه د غسل او د جنازې انتظام یې وکړه. موسی علیه السلام چې کله لاړو دا نوجوان یې وکتو، خلک ورته وایي چې دا خو هغه نوجوان دی چې دی ډېر ګناهګار و، د ګناهونو په وجه باندې دی موږ د کلي نه ویستی او اوس دته وفات راغو. موسی علیه السلام ته بیا الله جل شانه فرمایي چې د سره ټول مخلوق ورسره تعلق ختم کړو، د ده هره رابطه چې وه هغه ختمه شوه. نو ده ما ته آواز وکړو، نو هېڅ چا د ده د سوال جواب نه کولو. نو ما ته حیا راتله چې ما د ده دا توبه نه وي قبوله کړې، ځکه بل طرف نه د هغه څه امید نه و، یو امید یو د الله جل شانه د دربار نه، او دغه امید داسې و چې په ده باندې توبه وویسته نو الله جل شانه د ده دا توبه قبوله کړه. او بیا د هغه د غسل انتظام وشو، د جنازې انتظام وشو. نو انسان که ډېر هم د ګناهونو په لاره باندې لاړ شي، آخر به هم دی واپسې کوي د دغې لارې نه، ځکه چې په دغه لاره کې نجات نشته. او توبه چې څوک وباسي د دپاره الله جل شانه ټولې مخې کلاوي. توبه چې انسان وباسي د ګناهونو نه الله جل شانه دې پاک کړي، کومې غلطیانې د نه شوي وي هغه ورته الله جل شانه معاف کړي. نو د هغې فایده دا ده چې دی به د قیامت په ورځ د نیکانو خلکو په صف کې ولاړي، د ګناهګارانو د صف نه به الله وباسي او د نیکانو په صف کې به دی ودرېږي. بله فایده دا ده چې په قیامت په ورځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره متقیان ولاړ وي، هغوی سره به نیک خلک چې دا به ورسره زیات نږدې دته به په قیامت په ورځ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د هغوی معیت به د الله جل شانه نصیب کړي. قیامت په ورځ به دی الله جل شانه د رسوایۍ نه هم ساتي، ځکه ګناهګار چې وي د ده دپاره ذلت دی، کفار چې دي د هغوی دپاره ذلت دی، او د مسلمان دپاره د مؤمن دپاره قیامت په ورځ د هغه دپاره عزت دی. بیا به الله جل شانه نیکانو خلکو سره مدد فرمایي. کله چې مؤمنان مسلمانان په پل صراط باندې تیریږي، دوی ته به الله جل شانه یو نور به دوی ته راولېږي، په هغه رڼا باندې به دوی بیا په پل صراط باندې تیریږي. او کم چې ګناهګاري کافرانی او منافقانی هغوی چې کله د پل صراط باندې روان شي د دوی مخې ته به تیاره شي، دوی به کندې ته وغورځېږي د جهنم. د توبې فایده دا ده چې انسان د ګناهګارانو د لیست نه وځي او د نیکو خلکو په لیست کې بیا شامل شي. ګناه چې انسان کوي، ګناه سره یو خو د انسان په زندګۍ کې بې برکتي راځي، د ده زړه چې هغې ته تسکین نه میلاوي، د ده مشکلاتو کې اضافه کیږي، الله جل شانه د دربار نه د ده لرېوالی راځي،
او چې کم مسلمان مؤمن توبه وباسي دا د الله جل شانه طرف ته دا ډومبی قدم دی. توبه چې انسان وباسي الله جل شانه دته د نیکو اعمالو توفیق ورکړي، او کله چې انسان نیک اعمال شروع کړي د بیا په ټولو کارونو کې خیر او برکت راشي، په زندګۍ کې سکون راشي. که دته بیا هر څنګه مشکلات مخې ته راځي خو د الله جل شانه باندې باور پیدا شي، په الله جل شانه باندې یقین پیدا شي، دته بیا مشکلات نه ښکاري. د په الله جل شانه باندې باور او دې ځان سره وایي چې الله جل شانه به زما دا مشکل آسان کړي. د انسان په زندګۍ کې خو مشکلات راځي، کله خوشاله راځي کله خفګان راځي، خو چې مؤمن مسلمانی ایمان مضبوطی او یقین کاملی دته که هر څنګه تکلیف مخې ته راځي نو دته په پروا نه، د الله جل شانه د دربار نه امید ډیر لوی وي چې الله جل شانه به ما باندې فضل کوي. څنګه چې را باندې دا فضل وکړي د ګناهونو نه د توبې وستو توفیق را درکړي، نو ان شاء الله نور بم الله جل شانه په ما باندې فضل وکي او الله جل شانه به زما د مشکلات آسان کړي. ډېر داسې مشهور شخصیات تیر شوي چې د هغوی مخکې زندګي به بل شان وه، او چې کله به بیا رستو نیک خلق به ترنه جوړ شو توبه به وویسته، نو داسې نمونه دي چې هغه ډېر مشهور دي. اولیاء الله ته لوی لوی جوړ شو. حبیب عجمی رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی. ده به مخکې د توبې نه مخکې به د سود کاروبار او فرمایي چې ما به د سود کاروبار کولو او زه به کور ته هله تلم چې چاته به مې په سود باندې پیسې ورکړې وي نو هغه نه به مې چې سود نو اخیستی نو زه به کور ته نه تلم. دومره د سود کاروبار به ما کولو چې ما به د سود پیسې د خلکو نه اخیستې. یو ورځ همدغسې وشو د چا باندې مې قرض او هغه سړي نه ما پیسې واخیستې په سود باندې، او چې کله کور ته لاړم سودا مې وه او کور والا ته مې وی چې ته دا سامان سودا مې راوړې دا لږه پخه کړه. هغې چې کله په دچکي کې اچولې ده او لږ ساعت پسې کتلي نو هغه د سرو وینو په شان وه. هغه کور والا یې دته بیا راغلې ده چې ما خو دا کټوۍ باندې کړې وه خو په دې کې خو دغه د تک سور رنګ دی لکه وینه چې ده چې کتلي نو بس د په زړه کې یره راغله، د الله جل شانه خوف یې په زړه کې پیدا شو، د خپلې ګناه احساس ورته وشو چې دا زه کوم کار کوم دا خو غلط دی. انسان دا ضمیر د انسان ته وقتاً فوقتاً دا اشاره ورکوي چې یو انسان غلط کار کوي، دی ورته اشاره ورکوي چې دا کار دی غلط دی. نو دغه حبیب اعظمي رحمت الله علیه فرمایي چې ما هغه وخت کې توبه وویسته او توبه مې وویسته چې زه به د نن نه پس د سودي کاروبار به زه نه کوم، سود به د چا نه نه اخلم او خو په سچه باندې توبه وویسته. بیا د دومره لوی بزرګ او ولی الله جوړ شو چې یو ځل دی حسن بصري رحمت الله علیه سره هغه سره روانو په لاره باندې مخې ته سیند راغو دریاب رالو. حسن بصري رحمت الله علیه د حبیب عجمی رحمت الله علیه ته فرمایي چې زه خو به مونږ خو به اوس په دې دریاب باندې پورې کېږو خو دلته خو د کشتۍ انتظام نشته، مونږ به فلاني ځای ته ځان رسوو خو دلته خو د کشتۍ انتظام نشته، څنګه به ځو؟ د حبیب عجمی رحمت الله علیه ورته فرمایي چې ته خو ډېر نیک سړی، ته خو ډېر الله ته نږدې سړی او ستا یقین په الله باندې دومره کمزوري دی. بس حبیب عجمی رحمت الله علیه توکل وکړو په الله جل شانه په سین باندې همداسې ور روان شو او بل طرف ته دې پورې شو. حسن بصري رحمت الله علیه فرمایي چې ما ته ډېر حیا راته راغله او د بېهوشۍ کیفیت مې راغو او فرمایي چې کله په هوش کې رالو وایي د حبیب عجمی رحمت الله علیه یقین وایي زما د یقین نه مضبوط و. نو دومره لوی سړی دې جوړ شو چې په دریاب باندې داسې ورغو بغیر د کشتۍ نه
او بل طرف ته دی هغه تینا صحیح سلامت دی وته. یو بله موقع کې د حجاج ابن یوسف فوجیان راغه حسن بصری رحمت الله علیه پسې او دی حبیب عجمی رحمت الله علیه نه تپوس کوي چې هغه صاحب کوم ځای دی. دوی د پسې راغلي چې ځان سره یې بوځي او هغه وخت کې حسن بصری رحمت الله علیه دا د حبیب عجمی رحمت الله علیه په کور کې. نو حبیب عجمی رحمت الله علیه هغه فوجیانو ته سپاهیانو ته وایي چې هغه دننه زمونږ په کور کې دی. دوی چې دننه تللي دي او هلته کې هغه نه دي موندلې او واپس تللي، نو هغه چې ورته واپس راغی ته خو عجیبه سړی، زه ستا په کور کې یم او زما په تالاش کې فوجیان راغله او تا ورته زه څنګه وښولم چې زمونږ په کور کې دي. نو حبیب عجمی رحمت الله علیه ورته فرمایي چې ما هغوی ته رښتیا وویل، که مې ورته دروغ ویلې وي نو بیا به ما او تا دواړه به ګیرېدو، خو چې ما هغوی ته رښتیا ووی او بیا مې سوال وکړو د الله جل شانه نه چې الله ته د حسن بصری رحمت الله علیه ته پناه ورکړي. هغه فوجیان په کور کې وګرځېده خو دی یې پیدا نه. نو دومره لوی ولی الله ته جوړ شو، دومره یقین کامل ورته الله نصیب کو چې په دریاب باندې بغیر د کشتۍ نه پورې وتو. په کور کې دننه یو سړی ولاړ دی، د هغه دپاره دعا کوي او هغه الله جل شانه د دشمنانو نه ساتي. نو مسلمان ته آخري لاره دا ده چې دې توبه وباسي، ځکه د توبې نه بغیر د انسان نجات نشته، انسان ته بله لار نشته. دې به خامخا توبه وباسي که دې د عذاب نه بچ کېده غواړي، که د الله جل شانه د قهر نه ځان بچول غواړي، د جهنم نه ځان بچول غواړي، نو دا مسلمان مؤمن دې به توبه وباسي. دا یره د دین نه کوي، دا پروا دې نه ساتي، د شیطان په چال کې دې نه راځي زه توبه وباسم خو هسې نه دا ګناه بیا وکړم. ته توبه وباسه، په رښتیا باندې توبه وباسه او په الله جل شانه باندې توکل وکړه، نو الله جل شانه به ستا مدد وکړي. الله جل شانه دې مونږ ته د توبې ویستو توفیق راکړي، د نیکو اعمالو توفیق دې الله جل شانه زمونږ او ستاسو نصیب کړي، د بدو اعمالو نه ګناهونو نه دې الله جل شانه مونږ ته نجات نصیب کړي. واخر دعوانا